زه دا نه وایم چې انګلیش مه زده کوئ، زه دا نه وایم چې فارسي مه زده کوئ، زه دا نه وایم چې اردو مه زده کوئ، زه دا نه وایم چې چاینا مه زده کوئ. زه وایم ورسره خپله پښتو چې کوم ده چې هغه تاسو سبا یو سړی لیکل کړي چې هغې باندې تاسو کم از کم پوهېږي. زړه باندې زخمي یما زه د غم وینا لیکم، زه افندې ژوندې یما بس یادونه ستا لیکم. شروع د هغه پاک ذات په نوم باندې چې بخښونکی او مهربانه دی. شروع د هغه پاک ذات په نوم باندې چې د تمامو مخلوقاتو روحونه د هغه په قبضه کې دي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ ګرځو مختلفو شاعرانو سره، لیکوالانو سره، څوک چې لګیا دي د خپلې ژبې، خپل ادب او د خپل کلتور سره کوي، لګیا دي او په ځان یې شپه ورځ یو کړي دي او دغه پښتو سرسړه کوي او د ادب په میدان کې خپل اسان زغلی او پریښي دي او دغه پښتو ادب او ثقافت یا د خپل ژبې خدمت چې کوي هغوی ته د دې صله څه میلاویږي. دغه پوښتنې کوو آیا دغه شاعر دې کام له څه ورکوي. نن به په مرکه کې موږ د شعرګړ د دوست محمد خان پانی صاحب سره د هغوی د ژوند او فن په اړه باندې هم خبرې کوو. ورسره به د هغوی نه شاعري هم اورو. د هغوی ډېره ښکلې لهجه ده، مترنم لهجه ده، په هغې کې به ترې هم شاعري اورو، نعتونه به ترې هم اورو. نو راځئ چې اول د دوست محمد خان پانی صاحب سره یو څو خبرې اترې وکړو. دوست محمد خان پانی صاحب، اول خو زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم، ډېره مننه مو کوم چې د خپل نوزګاره ژوند نه او د ستړي ژوند نه مو یو څو لمحې موږ له راکړې. عادل صاحب د ټول نه لومړی تاسو ته او عرفان فطرت ته د دلته په راتګ باندې هرکلی او ستړي مه شوې ما ستړي مه شئ، په خیر راغلی او هرکله راشئ. زما نامه د حکیم دوست محمد فانی د پیرسدو د کلي اوسیدونکی ما. د شعر و شاعرۍ سره د سن 88 نه تعلق ساتم. کله چې زه په 10م جماعت کې وم زیاته شاعري زما چې کوم دی نو هغه حمد و نعت ته صوفیانه شاعري مې کړې ده او زما دې وخته پورې 2 کتابه هم راغلي چې د یو نامه ده ښکلی خیال او د بل نامه ده کلام فانی، چې هغه کتابونه یو ښکلی خیال دی چې تاسو وینئ په دې سکرین باندې. تاسو ته سید عادل صاحب دغه کړو په هغې باندې زما تصویر دی شاته. په دې کتابونو کې ما سره چې د چا مرسته ده نو د ډېرو ملګرو زه شکریه ادا کوم، خو یو کس پکې ډېر لوی کار کړی چې زما د تته شاعري، د پریوتې شاعري، دا په دوړو کې لړلې شاعري هغې د خپل زور او د مټو د لیکلو په وجه باندې برسې راکړله. چې زما شاګرد دی فاروق جان حسین چې هغه نن سبا په یو سکول کې ټیچر هم دی. ما سره د فن په دنیا کې 8 کاله یو ځای پاتې شوی دی. ورو قلم په لاسو کې راواغېسته او د حمد د الله د حمد نه هغه هم خپله شاعري شروع کړه، آغاز یې وکړو او بیا د هغه یو کتاب راغی میدان ته، نوی خیال، چې هغه موږ سره په دې میز باندې تقریبا پروت دی. دغه زما د شاګرد کتاب دی. اوس هم زه زیات تر لیکل کوم په مختلفو اړخونو باندې، د شاعرۍ په مختلفو صنفونو باندې. حمد لیکم، نعت لیکم، غزل هم لیکم، خو ډېر کم کوز. د مدارسو دپاره او د سکولونو دپاره مختلف نظمونه لیکم او د بزم ادب په لیکه باندې زیات تر زما سره سټیج په لاس کې او د ماشومانو ته د مینې او د محبت په ترنم کې سندرې م وایي او حمد او نعت م وایي. فانی صاحب تاریخ خو تاسو موږ ته وښودو چې په دې تاریخ پرې زه ما لیکل شروع کړو، خو دا مو راته ووایئ چې دا خیال مو څنګه راغی؟ زیات تر به موږ عادل صاحب د سکول کې د داسې ملګرو سره کېناستو چې هغې به زیات تر په اسمبلۍ کې نعت ویلې، چا به حمد ویلې، چا به ترانې ویلې، چا به ملي نغمې ویلې. موږ د دغه ګروپ ملګري وو. نو دغه یو اور او دغه یو لکه زه به یو شوق به موږ کې را پیدا شو. بیا موږ ځان له ناستو یو طرف ته اکثر د ساینس کلاس به موږ به قلم راغستی او موږ به مختلف شعرونه داسې ټوټه پوټه لیکلم شروع کړي وو. نو داسې یو خیال هم را پیدا شو او بیا وروسته د داسې خلکو محفلونو ته لاړو چې هغه د ادب سره د هغې زیات تعلق و او مختلفو پروګرامونو له وتلو، اگر چې ډېر نه پوهېدلو خو ورو ورو هم سترګې پرانیستې او هغه دغه لار باندې موږ مزل وکړو او نن سبا دې حد ته راورسېدو چې دا 2 کتابه په دې میز دي او 2 زما نور را روان دي. یو اردو کې دی، هغه هم دلته ما سره تقریبا پروت دی، منزل کی طرف، چې هغه لا په پراسس کې دی، په دې کاپۍ کې دغه دی بند دی، دې کې دننه پروت دی. دا په سټوډنټ باندې او د کتاب په حواله باندې لیکل شوي دي چې سټوډنټ د
خپل کور نه راوځي نو دلته دوه لارې دي، یو مذهبي لار ده او یو چې کوم دی نو هغه د سکول لار ده، د دنیوي لار ده. نو په دغه حواله باندې دا یو کتاب را روان دی، منزل کی طرف، دا شروع دی. دا به انشاءالله ان قریب مارکیټ ته راځي او په دې کې به سټوډنټانو ته موږ دا ښایو چې د یونیورسټۍ د ژوند او د مدرسې د ژوند څه فرق دی او په دې لاره کې انسان ته څه کړامنې او څه مشکلات راتلی شي انشاءالله. فاري صاحب ډېر لیکوالان داسې وي چې هغوی خپل د لیک آغاز چې کوم دی هغه د اردو نو کې بیا د نورو ملګرو یا د مشرانو یا د همزولو په وینا باندې هغوی پښتو ته راشي. ستاسو هسټري څه وایي؟ زما خو د بچپن نه او د خپل یعنی مورنۍ ژبې چې کوم تعلق دی او موږ یې د هغې سره مینه ساتو، محبت ساتو، نو د اردو که موږ چېرته پردن شعر لیکلی وي به چېرته یو نیم خیال به راغلی، خو نور هم زیاته د پښتو ژبې له وده ورکړې او کوشش کوو چې د پښتو ژبه نور هم دوام ولري او دې له نوره ترقي وده میلاو شي او په نړۍ کې او په عالم کې دا ژبه د چا نه پاتې رانه شي، یعنې دا کمه رانه شي. څنګه چې نورې ژبې مشهورې دي لکه چې عربي شوه، اردو شوه، انګلیش شو، نو زه یم چې پښتو دی هم دغسې په یو مقام باندې ودرېږي بلکې مخکې د لاړه شي وروسته د رانه شي. نو د هغې دغه دپاره موږ دا هلې ځلې کوو او دا نیت دی چې انشاءالله دا به بیا مقام ته رسو، ځکه چې پښتو د پښتون قوم نشان دی. که فرض که موږ پښتو نه وایو نو بیا زموږ هغه پښتونولي ختمیږي. نو الله دې وکړي چې موږ د پښتو ژبې خدمت وکړو، څومره چې وکړو دا به کمي. په دغه حواله باندې به انشاءالله کار کوو. فانی صاحب د یو نوي لیکوال دپاره ټولنه کې ناسته ضروري وي، د پوهانو د خولې داسې وینا اورو، نو ستاسو چې کله قلم په لاس کې راواغسو او دغه لیکل مو شروع کړو د 10 یا د 9 د 8 زمانه وه ستاسو د سکول، نو آیا تاسو ټولنې سره ناسته پاسته وکړه نه؟ دغه زمانه کې عادل صاحب موږ ته له ټولنو پته هم نه وه چې لا یاره دغسې ادبي ټولنې به کېږي او خلک په هغې کې بیا ډېره زده کړه کوي، د هغې کې کوم دی نور هم د هغې انسان ذهن کولاویږي او سترګې هم کولاویږي د مختلفو شاعرانو پوهانو سره د هغې ناسته پاست. خو دا وروسته بیا تقریبا د کله چې موږ 14 تقریبا وکړو 14 کې موږ بیا ام پښتو کوله، نو دغه ځای کې زموږ د عقل او شعور نور هم کولاو شو او دا هلې ځلې او ادبي ټولنې موږ ته په ګوته کړې. نو بیا موږ په خپله باندې د مختلفو ادبي ټولنو سره ګډون وکړو. تغبیه کې چې کوم دی پښتو ادبي ټولنه تختبای چې د هغې هغه ټایم کې ملګري ډېر سیوه، خو زه پکې یو څو کسان یاد کړم چې هغې کې یو وسیر لیونی و، یو پکې ګران صاحب و، شایق و پکې دغسې چې کوم دی شاهکار دی پکې و، ابرار غر پکې و، نور داسې ډېر ښکلي ملګري چې دې وخت کې زما نامې ټولې په ذهن کې نشته دی. دا قسمه کسانو بیا چې کوم دی د جلاله په سیمه باندې نیازبین صاحب، نیازبین یوسفزی د مدې بابا په علاقه کې خپلواک چې کوم دی هغه ساري نیک نامه دلته زموږ سره خپلواک ته تغبیه کې هغه نن سبا د وطن ریډیو لاندې چې کم کار کې پرنټ یې کولاو کړی دی خپلواک صاحب به موږ سره دغسې نور داسې ښکلي ملګري چې هغې موږ له ډېره یعنې پوره د ذهن سازي وکړله، د هغوی سره ناستې پاستې موږ له ډېر وده راکړه او نور هم داسې ښکلي ملګري موږ سره ملاوېدل په مختلفو پروګرامونو کې. داسې وختونه هم راغلي چې بیا پکې ټي وي ته هم لاړو، د مردان ریډیو ته به هم تلو، ګوهر نوید صاحب و، دغسې د نوررحمان سهار سره هم پروګرامونه وکړه. اوس پکې دا د وطن ریډیو کولاو شوی، نو کوشش کوو چې دې ته هم کوم دی ټیم وباسو. اگر چې یو کلیپ پکې زما خپل هم چلیږي د دواخانې په نوم باندې، نو خیال هم دی چې دې ته هم ورشو او دغسې ستاسو غوندې یاران دوستان راځي نو د هغې سره نور هم دا ذهن کولاو شي او هغې فرض که موږ کې هغه بصري مړم شي نو هغه موږ داسې ځای ولټئ چې موږ هغه بصري دوباره تازه شي، نو د هغې هم شکریه ادا کوو. فانی صاحب د وطن ریډیو، د پښتونخوا ریډیو، داسې نور چې کوم ریډوان دی، وایس آف ټایم ریډیو، سرمدال، داسې اواز ریډیو شو، داسې ریډوان لګیا دي، اف ام دنیا راغلې ده او په هغې کې وخت په وخت باندې هغوی د شاعرانو ادیبانو مرکې، مشاعرې، مختلف د کتاب په اړه باندې د هغوی د ادبي جرګو رپورټونه وړاندې کوي. آیا نن دغه میډیا چې کومه ده د ریډوانو اف ام د دور چې کوم دی دې پښتو ادب له څه ورکړه که نه؟ آیا ستاسو تمه شته دی چې ور به کړي که نه؟ عادل صاحب دا اوسنی کوېسچن چې کوم وکړو ډېر بنیادي کوېسچن دی، نو وده به خامخا ورکوي، ځکه چې پښتو ادب له چې څوک لګیا دي او کار کوي
نو خامخا به د هغې هغه محنت رنګ راوړي او دا پښتو ژبه به مخ په ترقۍ باندې روانې. خو زما ټولو شاعرانو ته یو ریکویسټ دا دی چې بعضې شاعران سنجیده او بعضې شاعران هغه سنجیده نه وي، د هغه شاعري کوي، مطلب دا دی چې طنز و مزاح شاعري کوي. خیر دی طنز و مزاح شاعري دې هم کوي، خو دومره د قلم نه غورځوي او هغه خپل خیال دې دومره نه غورځوي چې د هغې سره د پښتو ژبه بدنامه شي. لکه بله شپه موږ یو فیسبوک باندې شاعران کتل، نو چا ورته لیکلي چې لکه غلخوره غل مه خوره نور. نو داسې قسمه نور به دوی په اشاره باندې سړی پوهېږي. زه یم چې یاره داسې شاعري سړی وکړي او داسې لیک سړی وکړي چې هغې باندې قوم او ملک ته وطن ته او جوانانو ته موږ یو نوی میسیج او پیغام ورکړو چې د هغې سره د انسان ژوند بدل شي، هغې سره یو ژبه وده وکړي او مخ په وړاندې باندې لاړه شي. نو خامخا به د شاعرانو د ادیبانو د لیکل او د ویناګانې او د هلې ځلې دا به رنګ راوړي. حمزه بابا وایي که نه چې تش وې د پښتو غزل ځوان زه دې بابا کړم. نو دا مغه قیصه ده چې شاعرانو خپل ژوند دې ته وقف کړی دی او ادیبانو د مخکې نه را روان دي، لکه خوشحال خان خټک شو، رحمان بابا شو، حمزه شو، خاطر شو، دغسې عبدالحلیم اثر شو، قاضي عبدالحلیم اثر صاحب شو، نور داسې زه به دا ویم چې ډېر نوموړي شاعران او ادیبان تیر شوي دي او هغه چې کوم دی لګیا دي هلې ځلې کوي د پښتو ژبې دپاره د پرمختګ سندرې وایي. اباسین شو، نور داسې زه به دا ویم چې په میډیا باندې ښه پوره دغه راځي. پانی صاحب د شاعرۍ خو ستاسو دوه مجموعې رالې، کلام فانی او ښکلی خیال. د دې سره سره تاسو ما چې دا کوم ستاسو نوی کتاب راتلو واله دی د طالب علمانو دپاره اردو چې کوم کتاب دی هغه مو کتو او پوهان وایي چې په پښتو کې د نثر ډېر زیات کمی دی. نو آیا تاسو په دغه اړه باندې څه کار کړی دی که نه څه اراده مو شته که نه ورته په دغه اړه باندې خو کیدای شي دا کتاب ما اول پښتو کې شروع کړی او بیا د ډېرو خلکو دا خبره وشوله چې سکولونو ته موږ لاړو موږ به چکر ولګو، زیاتو سټوډنټانو به دا خبره کوله چې یاره زه په پښتو باندې موږ نه پوهېږو، په انګلیش میډیم کې به وو. نو ما ویل چې یاره دا کتاب داسې دی چې دا ټولو سټوډنټانو لپاره یو ښه کتاب دی. نو بیا مې د یو ملګري په اشاره باندې اردو سیټ ته راواړو. نو یو میسیج او یو پیغام دا هم زه ورکوم د پرایویټ سکولونو له او د خپلو سکولونو له چې بهی کم از کم په سکول کې د پښتو یو کتاب په کلاس کې لازمي شي. که د ګورنمنټ نه یو که نه چې یاره زموږ د خپلې ژبې د نه ورکېدو دپاره موږ یو کتاب د ماشومانو سره هغه ډسکس کوو، هغې کې ورته املا وایو یا ورته څه طریقې باندې هغه کتاب پړاو، نو دا مسله موږ ته نه را پیدا کېږي. نو په دې وجه باندې دا کتاب منزل کی طرف دا اصل کې د منزل په طرف باندې ما لیکل شروع کړي. په دې کې طالب علم او کتاب او بیا دې کې یو دوه لارې داسې ازغنې لارې چې کړکېچنې لارې وي هغې یو ټایټل هم له موږ تیار کړی دی. نو په دغه لیول باندې او نثر ته مې خیال شته ځکه چې موږ خو الحمدلله اوس هم جوانان ژوندي یو، خیال هم ژوندی دی. نو لګیا یو کار کوو، کیدای شي نور داسې خیالات راشي چې په هغې باندې موږ په نثر باندې کار وکړو. دې نه علاوه د خپل کلی چې زموږ کوم کلی دی پیرسدو، دا یو کتاب به زه انشاءالله په نثر کې لیکم او خواري به والي چې پیرسدو د تاریخ په آینه کې. دې دپاره به زه کوشش مې دا دی چې مختلفو د مشرانو سره او د دې خلکو چې د صدو بابا چې کوم خاندان دی، نو امید دی چې د هر ځای پورې زه وګرځم نو دا تاریخ به راغونډوم او دا یو کتاب به امید دی د پیرسدو د تاریخ په آینه کې دا به انشاءالله د پښتو نثر یو ښکلی کتابي. فانی صاحب تاسو خبره وکړه چې سکول ته لاړم او ماشومان ډېرو طالب علمانو راته چې موږ په پښتو نه پوهېږو. آیا د پښتون بچی په پښتو باندې نه پوهېدل دا د افسوس خبره نه ده او آیا د دې مخنیوی به څنګه کېږي چې دغه ماشومان په پښتو باندې هم پوهېږي؟ ځکه که چېرې دغه ماشومان په پښتو نه پوهېږي دغه د را روان وخت دغه ونې چې نن بوټی دی سبا به ونې دغه په پښتو نه پوهېږي، نو هغه ژبې هغه قومونه هغه کلتور ورک شوی دی کوم چې په خپله ژبې ته شا کړې ده او نورې ژبې خپلې کړي دي. زه دا نه یم چې انګلیش مه زده کوئ، زه دا نه یم چې فارسي مه زده کوئ، زه دا نه یم چې اردو مه زده کوئ، زه دا نه یم چې چاینا مه زده کوئ. زه وایم ورسره خپله پښتو چې کوم ده چې هغه تاسو سبا یو سړی لیکل کېدي چې هغې باندې تاسو کم از کم پوهېږي. فاني صاحب په دې اړه ستاسو څه خیال دی؟ په دې اړه زموږ دا خیال دی چې اول خپله ژبه ده، کومه کې چې موږ د کور نه راوځو او کومه کې چې کوم موږ خبرې زده کوو او کومه کې چې موږ لومبې د الله نوم هم زده کوو، نو هغه په کومه کې چې موږ خوبونه وینو او په کومه کې د یو بل سره په کور کې خبرې کوو، نو دا زموږ د پښتو ژبه ده او پښتو ژبه زموږ پہچان دی. نو پکار ده چې زموږ دا کم پہچان دی چې په دې باندې موږ پېژندلی کېږو دنیا کې چېرې دا پښتانه دي، مین دا مطلب دی چې دا پښتو وایي. نو پکار ده چې یاره موږ د خپله پښتو له اولنۍ
په لومړني سټیپ کې موږ پښتو ژبې خدمت وکړو او دا زده کړو که هغه پارلی ول باندې لکه د دې هغه رسم الخط او د دې چې کومه حروف تهجی ده په کار د استادانو له په سکولونو کې چې هغه که پرایویټ سکولونه دي او که سرکاري دي چې موږ د پیرسدو د پښتو د ژبې هغه ادب او لیټریچر هغه سټډي کړو د ماشومانو ته مو ښیو بلکې به دې کې باقاعده زه مخکې مې ویلې چې یو کتاب په هر کلاس کې ضروري دی او کم از کم د 10مه پورې خو بیا د هر سټوډنټ دپاره پکار دی چې هغه سنه سره د پښتو ژبې سره اشنا پاتې شي دا نه چې ناشنا پاتې شي او خپله ژبه بیا هیره کړي والي صاحب خبرې اترې خو به کوو خو زه وایم چې خپلو ګرانو کتونکو ته او اورېدونکو ته څه د نظم په ژبه کې څه ووایي نو انشاءالله العزیز د ټول نه لومبی به د حمد نه د الله د حمد نه سټارټ والو ځکه چې د الله په موږ باندې ډېر لوی حق دی او ستاسو د دې چینل دا خو ډېر مخکې نه چلېدلی مشهور چینل وي خو زه یم چې دا نور هم برکتي شي نو د الله د پاک نوم نه به دې سټارټ والو یو حمد تاسو ته ډالۍ کومه بلکې ټولو مینهوالو ته ډالۍ کومه ښکلې نامه ستا لیکم ستا صفت ثنا لیکم زه په دې ژوندی یما نوم چې د الله لیکم ښکلې نامه ستا لیکم ښکلې نامه ستا لیکم ستا صفت ثنا لیکم زه په دې ژوندی یما نوم چې د الله لیکم زړه کې محبت لرم تل وفا وفا لیکم ګلو په غوټۍ کې دا وینا رښتیا لیکم ستا د در غلام یما زه بنده جړه لیکم ستا حسن ته ګورمه مینا او ښکلا لیکم ښکلې نامه ستا لیکم ستا صفت ثنا لیکم زه په دې ژوندی یما نوم چې د الله لیکم ستا سندرې وایمه ناز لیکم ادا لیکم او کله چې بیمار شما یا شافی شفا لیکم څوک چې فریاد کوي زه الله الله لیکم او زه د خپل زړګي پتل ستا نامه یکتا لیکم ښکلې نامه ستا لیکم ستا صفت ثنا لیکم زړه باندې زخمي یما زه د غم وینا لیکم زه په دې ژوندی یما بس یادونه ستا لیکم ستا حسن هر څه کې دی دا صفا صفا لیکم او نه لرې ثاني ربا ستا صفت بالا لیکم او ستا صفت ختمیږي نه هر وخت که دا لیکم او ستا فانی بستا صفتا هر سبا بیگا لیکم ښکلې نامه ستا لیکم ستا صفت ثنا لیکم ژوند د عزت غواړمه زه یو تمنا لیکم ژوند د عزت غواړمه زه یو تمنا لیکم ښکلې نامه ستا لیکم جزاک الله ډیره مننه دوست محمد فاري صاحب ستاسو یو جهان مننه چې موږ له د خپل ستړي ژوند نه او نوزګاره ژوند نه مو یو څو غړی راکړی او زموږ مینهوالو سره مو شریکې کړې ګرانو قدرمنو کتونکو د نننۍ میلمو دوست محمد خان فاري صاحب انشاءالله که ژوند وفا وکړه ساګانو مې وفا وکړه نو بیا به د یو نوي میلمه سره به بیا ستاسو کوربه سید عادل یو وارې بیا ستاسو سره حاضرېږي تر هغه دمه پورې خپل کوربه سید عادل له ورکړئ اجازت چرته بجئ ښه ادباتو شره بریالي اوسئ کور مو ودان د الله په امان